اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو اوریدونکو ټول ته السلام علیکم. وخت د کمی د وجه نه الله پاک پروردگار چې پاکستان کې دی آباد او خاد لرا او کم بچی چې زما د یاري غیر کې دی مولا پاک پروردگار دی ډکی منګولې خیر خوشاله سره خپل ملک پاکستان ته راولي. یو وړوکی غونته میسج دی خو شیر کوي به دا ډیر ضروری دی. ډیر خسته ثبوتونه الله ستر غل دي ډیر زبردست ان شاء الله باذن الله ډي پي او 400 زیب الله خان د پاره چې کوم اف آی آر ته په ما باندې تا نه دي درج کړي ته صرف وسره سہولتکار په تور باندې روان وي او الف خان نه الف خان درج کړ دي دا ثابت اول زما کار دی. ما 15 لک روپے لګېدل دي جرګې کې ناشتي سوالونه منوتونو شو پکې زارې کې ناشتي په 10 لک روپے باندې فیصلو شو چې نیم تاوان ستا او نیم د دې او د دې سره او تا هغه کې دا ول چې دا په بتکې واچوه اوس هغه جرګه کینسل شو. اوس لاله ډي پي او صاحب اوس وره چې تاسو څومره ظلم کړی دی ما سره تاسو څومره معاونت کړی دی د اصغر چیمه زیشان اصغر چیمه ستا د 400 نن دی راځي زیشان که 400 نه مخکې دی ته ډي پي او او کاشف پېښور کې دی پولیس ډپارټمنټ ارزي کې لاس اچولی شي ته که ما سی آی ای او نورو ته حواله کې سی آی ډي ته وخوا دې خوا ته نو زه درته دا وایم چې زه کوم ثبوتونه ښیم هغه وخت به ډي پي او صاحب اخلو به داسې دا ګوته حالانکې ډي پي او صاحب الله حاضره ناظره دی الله ښه پوهېږي ډېره ښایسته پرسنالټي وردي دسه څومره خوند کوي ستا اخلاق تا سره زه ناست یم مخامخ ستا اخلاق څومره زبردست دي دا ما ته پته ده واقعي یو پولیس آفیسر زه خو یم چې ډي آی جي عهده تا ته پکار وه دومره ښایسته دومره ښایسته دا ګوره د هغه خبره نه حالانکې ما سره ظلم کېږي لګیا دی او ما سره رعایت هم مه کوه زیب الله خان ما سره رعایت مه کوه خو ستا پرسنالټي سره ستا اخلاقو سره ستا خبرو سره ستا چې کوم نالج دی تا سره ته د پولیس ډپارټمنټ څومره خدماتو سره لګیا ستا په آفس کې ما دام لیدل دي چې یو جانبي نه هر سړی راځي او تا سره ازادۍ سره ملاویږي دا د یو ښه پولیس افسر نښه ده. خو افسوس صدا افسوس چې کوم ظلم ما سره شوی هغه نه ته خبر وي خو تا په هغه باندې پرده واچوله. زبان قریب بل لایف کې بیګا خو زما د پبلک دپاره د خلک به راځي ما سره به کیني په دې به خبرې کوي. زه به داسې ثبوتونه پیش کوم چې د پښتون د معاشرې د پښتون د لورګانو د بې عزتۍ سبب جوړولو والا همستا په علاقه کې اوسي خرڅولو والا دغه الف خان دا ټول یو دي که دې کې دا پرده واچولی چې دا پکې نه دی د دې نوم پکې نه دی راغلی نه ټول یو دي. چترول د دیو پکارو جیدادونه د دیو قتل پکارو جیل ته دیو اچول پکارو جیل ته نور بې غیرت اچول پکارو. زه جیل ته تلم دوا په ما کوي پولیس انویسټیګیشن نشته د دې انویسټیګیشن چېرته شوی دی زه به ثابتوم زه به تا ته ښیم چې څوک دی د هغو څه کرکټر دی اصغر چیمه زیشان کاشف الف خان خو ثابته شوه خو تاسو ته غږ ونه کړو اوس بقایا نور زما ثابتول دي. ډي پي او صاحب سوشل میډیا باندې هسې نه یم ناست ما په دې خپل ژوند تباه کو زه پیسې نه خورم زما یره نشته زما یو ورځ د مرګ ده او هغه بره دی هغه ما نه څوک وجلی شي نیس صرف لاس پې مې ماتولی شي د کټ افاج کېدی شمه ما سره مدد دا کوم مخامخ چې تاسو ته ښکاري ما سره د دې دعا ده او د الله تعالی مدد دی او چې څو پورې کعبه او مدینه کې ما ته دعا کېږي انشاءالله باذن الله زه به سرخرو یم ما په چا باندې هم پرده نه ده اچولې او پرده واچوي په هغه خلکو باندې چې څوک پرې پوهېږي دا نه ده چې هغه د معاشرې تباهي کوي د پښتنو تباهي کوي. زه را روان یم انشاءالله ان قریب ټول عرصه سیټ کوم تاسو ټولو پښتنو ته زه وایم انشاءالله تاسو به ما فخر کوئ زه به مرم شهید به مرم او تاسو به ډېر وخت ما یادوئ او زیب الله خان کېدی شي چې ته مې هم څه وخت یاد کړي چې واقعي دا یو داسې سړی و چې دې پیسې نه خوړی که نه څه چې زه ښیم که نه ثبوتونه هغه زما خیال دی ما ته 1 کروڑ روپۍ چې میلو شي کمې دي 1 کروڑ زه به چې تاسو ته کوم ښیم که نه تاسو به ما ته وایي یاره دا تا بلیک میل کولو ولې نه یو الف خان چې کوم دی یو الف خان هغې د خپلو غلو پټولو دپاره 10 لک روپۍ یعنې ایښې خو
پلان کې نه مني او ته به ما پسې بیا راځي او بیا راځي کیسونه مو واپس مخ هیڅ کیس مې ما اخلا لفخانه یو کیس ما اخلا زبا اوس ګورم چې ستا دفاع څوک کوي دعا کوه بچو ته دې ووایه ښځې ته دې ووایه تره زامنو ته دې ووایه ختمونه شروع کړي داسې شی شروع کړي چې تا د داسې بلا نه لکه څنګه چې زه یم پیسې تا ته ډېرې ګرانې دي ادب خانه او د چرس چې لمبس په غرمه کې ادب خانه ته یوازې نه ادب خانه دا کړی به پوره تباه کوم همدا ډي پي او وي په خدای باندې یقین وکړئ چې حق وکړو لا اله الا الله محمد رسول الله د دې ډي پي او نه زه پوره متوقع یم بالکل چې دې حق وکړو خدای راځي ستا په غاړه کې هم پړی اچوي د غلو په غاړه کې هم پړی اچوي او الله پاک دې زیب الله خان د نیکې هدایت ورکړي او چې څنګه د دې الله تعالی جوسه پیدا کړی ده داسې څنګه چې الله تعالی دې له شکل ورکړی دی څنګه چې دې له پرسنالټي الله تعالی ورکړ ده څنګه چې د دې د خبرو هغه انداز دی د یو آفیسر پرنګ څنګه چې دې ملاویږي څنګه دې خان دي دا زما هغه فیورټ کې و خو افسوس دا دی نه پوهېږم چې زیب الله خان ما سره ولیکئ دا اوس زما کار دی چې زیب الله خان صاحب ته زه ډي پي او صاحب ته زه دا شیزونه اپلیکیشن نه ورکوم زه اپلیکیشن بالکل نه ورکوم په چا مې اپلیکیشن نه ورکوم زه به هم په دې سوشل میډیا باندې خپل حق غواړم ډېره مننه الله پاک دې موږ ټولو ته د نیکې هدایت وکړي د دې اواز سره چې پاکستان زنده‌باد افواج پاکستان زنده‌باد پاکستان انټيليجنس ایجنسیز زنده‌باد تل دی وي آباد دی وي خیبر پښتونخوا دی وي ګوره چې د پښتنو جنکو خویندو رونو حفاظت الله تعالی زما په ذمه یې خیره د ګڼ کپانو د غلو د سودخورو د آیس فروشو د دې مخنیوي دپاره الله تعالی زر علیکم